پښتون ناول راته ننني پروګرام حوالې سره ووایي چېرې څه باره کې و او د ټیکټ په حوالې را سره بسم الله الرحمن الرحیم نننی پروګرام خو زموږ ته دې په حواله و چې دا چیرمین صاحب ورور راغلی و او دوی ته دوی میهمانه و خصوصي میهماني او د هغې لپاره موږ دا خلک او د علاقه راغونډه کړه نمایندګان خو ټول راوستو او موږ وویل چې لکه مطلب په شریکه زموږ دا پروګرام وشي نو دا به مزه وکړي او خدای پاک هغه شان وکړه مو چې پروګرام ډېر ښه وشو خو دا خبره پکې وه چې لکه د حکومت دغه په موږ پریشر دی نو موږ خلک خبرو ته هم نه پرېږدي او موږ خلک چې کوم دی جنډې ته هم نه پرېږدي موږ خلک جلسې جلوس ته هم نه پرېږدي نو آخر زموږ به دا ملک نه وي لکه موږ به بل ملک ته ځو په کاڼه چرته و دا پاکستاني خو موږ نه یو کاټ خالي پوځیانو سره او دا زموږ مشرانو سره دی ایس ایچ او صاحب سره لا بل سره دی نو موږ سره کارډ نشته پاکستاني موږ افغانیان یو لکه ځکه دی په موږ مطلب دا پریشر استعمالوي باقي د الیکشن په حواله خبره ده نن ستاسو پروګرام کې سپیکر هم نه لګېدلی د دغې پابندي وه دا خبره پکې هم ونه د دې هم دغه وجه وه چې لکه په ملګرو پریشر و او هغې ورته انعام کړو چې موږ به پرچې کوو موږ به دا چل کوو موږ به هغه چل کوو نه ملک ته دی جو بیا به موږ دوی ته پرېږدو لکه موږ څه کوو دې سره چې لکه دوی پکې دومره موږ تنګوي او دومره پکې بد ښکاره کوي او دومره زموږ مطلب جنډې ته موږ نه پرېږدي موږ چې کوم دی خبرو ته نه پرېږدي موږ سپیکر لګولو ته نه پرېږدي موږ جلوس ته نه پرېږدي نو د دې خو دا مطلب دی چې دا عمل زموږ نه دی دا د بل چا دی چاته انا موږ پکې هسې په نوم ناست یو جی جی صحیح ده مننه شکریه په حواله به ورته دا ووایم چې موږ په اکبر خان په شریکه ودرول دی جی موږ به انتخابي کوشش کوو چې موږ ته ټکټ میلاو شي دی به هم کوشش کوي موږ به هم کوشش کوو نور ملګرو ته به هم موږ ویناګانې کوو او هغې ته به دا وایو چې موږ له دا ټکټ راکړئ چې دا د امازو دا نوم جوړ شي امازو دا نوم دا منبري راشي د خیره نو زموږ به ډېر ښه ګردار راشي د هغې وجه چې ینګ هلکان دي موږ خو ځان له د کار نه یو خو لکه دا خو ینګ هلکان دي دوی له پکار د مشري موږ غواړو چې لکه داسې وشي او موږ ټول کام مشوره کړې وه په وخت مریم پکې زما خیال دی ته وی چې موږ دا خبره کړې وه چې په اکبر خان به سیټ ته ودرو بیا د کاغذونه پکې جمع شو اوس پکې مطلب بیا اپلای وکړه کاغذونه یې جمع کړو لکه خدای وکړو موږ پارټۍ په موږ اعتماد وکړو موږ له دا ټکټ راکړو نو موږ به د دې سره بھرپور مرسته کوو مننه شکر سراف خان برسټر صاحب نن چې دی د خپل کمپین آغاز د امازون وکړ څه وایي دې حوالې سره نو انشاءالله امازو خلکو ورته وښوله ټول په یو پلیټ فارم و ټول د سیل مې راجمع شوي وو دا پکې نه وه چې دا نشته او دا پکې اخوا دی دې خوا دی موږ ټول خان صاحب سپایان یو او د خان صاحب په ویژن باندې روان یو د تاسو میټینګ کې دا جلسه وه دا خو دومره مخلوق چې دومره خو د خلکو په جلسو کې نه نه جی دا میټینګ و دا جلسه نه وه او هغه میټینګ یې موږ له نه پرېښودو ځکه چې بار بار پلي اکبر بای ته رنګونه کېدو چې یاره تاسو دا دغه مه کوئ جنډه مه لګوئ دا چل مه کوئ دغه مه کوئ خو د هغې باوجود د خلکو دومره مینه وه چې پخپله راوتي دي او ډېر زیات په شارټ نوټس باندې چاته اطلاعګانې هم نه دي او تاسو وکتلو پخپله تاسو ویډیو هم کړله او بل مونږ دا دغه کوو چې یاره که مونږ مازوله د ټکټ راکړي نو ډېر به بهترین وي ځکه چې مونږ انشاءالله چې دا مازو د غنډه به مونږ هغې ته بلکل کنډیډیټ ورکوو ممبر به ورکوو ډېر مننه شکر کامران صاحب عجیبه خبره ده یو طرف ته حکومت او عدالت دواړه دا وایي چې لیول پلینګ فیلډ یو شان ته به ټول د په یو نظر کتلی شي او بل طرف ته نن چې موږ کاته نو تاسو خو نه په پروګرام کې ایجنډا وه نه په پروګرام کې چې دی سټیج و نه په پروګرام کې ستاسو چې دی هغه سپیکر لګېدلی څه وجه ده او که حالات دغسې وي نو الیکشن ته په کوم نظر ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه جواهر درانه خبره دا ده وروره چې څنګه تا وویل لیول پلینګ فیلډ خبره کېږي دا صرف په خوله باندې کېږي عدالت هم په دې کې چې کوم دی باقاعده اډر کړی دی خو چې عدالت نه منلی کېږي او د عوامو نه منلی کېږي نو بس رزلټ ستاسو مخامخ دی او الیکشن خبر تاسو کوئ نو الیکشن خو دا مطلب دی نن هم تاسو کتل چې امازي غوندې بیکورډ او دغه علاقه پهاړي علاقه کې دا زموږ میټینګ و میټینګ کې دومره خلک چې کوم دی دغه دا یو ضد جوړ شوی دی ما په یقین منې
او بیټ چې کوم دی یا عمران خان چې کوم دی دا د خلکو ضد جوړ شوی دی او خلک ازادي غواړي اوس دا نشته که دغسې پابندۍ وي ستاسو په موټر باندې به دې څه سرپریز وي نو انشاءالله موټر به په هر قیمت شي د هغې لپاره به انشاءالله موږ خپل پلانینګ کوو پارټۍ په هدایاتو باندې به عمل کوو او خپل هم موږ انشاءالله د ماضي څخه خپل دغه هم شته دا تاریخي او روایت هم شته په هغې به انشاءالله موږ عمل درآمد کوو د هغې به انشاءالله موږ خپل پلان جوړو انشاءالله کېږي به بخیر په اکبر خان یو جهان مننه د ټایم راکولو دا نن دې بیا څه سرګرمي جوړه کړې وه او په مرکز او چې کوم پیچ دی هغه سوړی ده او دغه تاسو دلته کې ګراوند دلته ګرم کړلی په امهازو کې دا نن بیا څه برسټر صاحب ورور راغی پابندۍ مو لګېدلې جامع الفاظ کې راته دا ټول بیان کړی او ستاسو ټیکټونو تر دا هدف پورې څه فیصله وشوه که نه بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې خو ستاسو او بیا د امازي د مشرانو کشرانو نوجوانانو کوم چې دې پروګرام لراله دا میټینګ زمونږ کارنر میټینګ د بیرسټر صاحب په هدایاتو باندې چې بیرسټر صاحب سره زمونږ ملاقات شو تقریبا په 2 تاریخ غالبا نو هغه وی چې تاسو خلکې ته لاړ شئ د الیکشن آغاز شروع کړئ موږ ته د ټیکټونو تپوس وکړو چې د ان ټیکټ خو کنفرم دی نور فیصلې به کیږي نو موږ چې دا امرګیر راجمع شو دا د دې دپاره راجمع شو چې موږ خپل راتلونکي منصوبه بندي په یو خاص طریقه باندې روانه کړو او ان شاء الله تعالی پاکستان تحریک انصاف ته کچرې بلا بیٹ نخه میلاو شو نو او کچرې میلاو نشو نو موږ به د عمران خان مرګریو د پاکستان تحریک انصاف مرګریو او خپل چې کوم موجوده کینډیډیټ موږ ته وټاکل شو هغه ان شاء الله په درناوي سره سپورټ کوو په درناوي سره به کامیاب وو څه وایې تاسو که اماجي ته ټیکټ میلاو شي تېر ځل هم دغه سوال کړی او خلک در سره څه مرسته به هغسې وکړي او که نه او که د امازي نه علاوه خودخیل کې ټیکټ ورکړي چمله کې ټیکټ ورکړي بیا به د خلکو تاثرات څه وي نو په امازي کې خو انشاءالله ما تاسو ته مخکې هم د دې خبرې وضاحت کړلی چې خودخیل چمله او امازي دا به حیثیت 3 تحصیله دي چونکې موږ د بدقسمتۍ د وجې نه د چملې سره یو ځای شوي یو نو د هغې د وجې نه چې کومو د امازي حقوق دي بنیادي نه هغه امازي ته نه میلاویږي نو دې ځل زموږ د مشرانو دا فیصله وکړه چې موږ به دا مخکې هغه پیش کوو او چونکې چې همیشه طرف ته چې کله موږ ګټه کېږي نو د امازي نه کېږي او که چېرې پارټۍ په موږ باندې اعتماد وکړو تاسو په دې خبره یقین ساتئ ګټه او بیله د الله په لاس کې ده خو د مضبوط نه مضبوط کینډیډیټ چې نو د هغه په بګړبیږي او انشاءالله تعالی چې موږ به ورله شکست ورکوو او د امازي کشران مشران د هرو پارټو داسې کسان شته چې د جمعیت العلما دي داسې کسان شته چې د جماعت اسلامي دي او داسې کسان شته چې د ان پي دي تاسو د خدای په ذات یقین وکړئ چې راغلي او موږ ته دا وینا کړله چې که ټیکټ یې درکړو نو انشاءالله تعالی ووټ په درکوو په چمله کې په خودخیل کې ټوټل ملګري چې دي عوام چې کوم دي عوام نو دا وینا کوي چې که چېرې دې ځل له پارټۍ په تاسو اعتماد وکړو نو انشاءالله د هغې سپورټ په زموږ سره د تاسو نه خو یوه روغه پارټي جدا شوې ده که نه لرې شوې ده نور ملګري هم څه اخوا دېخوا ځای په ځای لړل راله پی ټي آی باندې به یې څه اثر پرېږدي په پی ټي آی باندې د دې هېڅ قسم اثر نشته د پی ټي آی باندې چې د لکه دا خو عام خلک مثال څوک په ځي څوک په راځي خو چې یو وزیر اعلی پرویز خټک وزیر خارجه او ورسره محمود خان وزیر اعلی دا زموږ د پارټۍ نه تللي دي مینیګان تې تللي دي نو په هغې څه اثرات نه دي نو دا خبرې سمیټر نه کوي د عوامو په زړونو کې عمران خان دی او عمران خان چې دی د لویو او د وړو په دماغو په دغه باندې د خپل ایماندارۍ د وجې نه دومره هول دی چې د چا تصور نه کیږي او عوامو ته خو دا عوامه چې که څوک پیسې درکوي که څوک پیپ درکوي او که څوک هر چل کې هغه قبلوی او جزای نو انشاءالله تعالی چې روی ما د عمران خان مرګستیا کوی د هغه نښه په مضبوطیا سره ووایي او ووټ یو دا مخر یو ځای لګوی هسې نه چې چېرته 2 ځله لګه کوې د غوسې نه نو بیا به ووټ سوځي یو ځل په غلې غونډې د پابندۍ خو تر اوسه پورې چې دی نو هغه د پنجاب حده پورې وي بیا خیبر پښتونخوا ته رالې اوس هغه خبره نګرۍ ته هم راورسېدله نن هم ستاسو پروګرام چې دی هغه تتر بتر شوی د دغه پابندو د وجې نه که دغه پابندۍ جاري وي ستاسو الیکشن به څه پوزیشن وي نو اصل دا د جانان صاحب چې د پابندو پورې تا خبره وکړه دا یو حقیقت دی چې پابندۍ په موږ باندې دي او ډېرې سختې دي خو دا بنیادی سازش چې کوم دی نو اول چې دی زموږ عوام د فوج نه لرې کو د هر ادارې د هر چا چې دا سازش دی د پی ډي ایم دی د بل دی د بیرون دنیا دی اول د فوج نه لرې کو اوس چې دی نو د پولیس نه خلک لرې کوي نو زموږ په معاشره کې یو لوی دړال پیدا کېږي زموږ پولیس ورونو ته هم دا درخواست دی چې بهي صاحب پی ټي آی والا چې دي دا ستاسو ورونه بیګان دي دوی ته چې دی هم دغه مراعات
کوم چې تاسو نورو پارټو ته ورکوئ او باقي که هر قسمه حالات وي چې د ټوپک په لاس راته ولاړي که نه او وایي چې مثال ووټ کې نو دا به زی عمران خان له په دې کې هېڅ قسمه شک نشته د دغې نه خو سیوا څه نشي کولی چې راته د ټوپکو په لاس ودرېږي نو دا خلک په زی او په دغه رز به دوی د خپل د دې مینې د دې محبت او د دې دردونو او د دې غمونو دا کم چې په موږ باندې تیر شو په دې مشرانو تیر شو دا اظهار به دوی په 8 فروری باندې انشاءالله تعالی کوي. ډېره زیاته مننه، شکریہ.